دا تحصیل ما ته ویلو زه نیم راغلی تاسو چې کوم پر لاټین باندې یا په ما په شکل باندې اعتماد کړی دی یا دا خو شکریا نه چې انشاءالله تعالی چې وروري به کوو ما مخکې هم ویلي دي اوس هم وایم انشاءالله تعالی چې زموږ دا خبرې دا ارزي دي خو صدر صاحب ته خو درې څلور کاله به یې خو زه هم خو درې څلور خو انشاءالله تعالی چې دا سره په جومات کې واده کوم څه چې مې ته مخکې ویلي دي چې صحیح انشاءالله تعالی جواب وکړه. د ضلع بونیر د تحصیل مندړ نو منتخب ناظم نصیب خان سره د نګرای د وی سی نه د ان پی نو منتخب چیرمن یوسف زاده خان د کندر کټای نه نو منتخب وی سی چیرمن د ان پی تاج خان او د جنرال کونسلر زمان خان وی سی خانپور نه د جنرال کونسلر ممریز خان سره نن لوري امازي یو ورځنۍ دوره وکړه. منتخب عہدیدارانو سره سره د پارټۍ عہدیدارانو ورکرانو هم د هغوی سره وو چې پکې بختیزر جبا، سید کریم پاکبان، کوکار خراړی او جاوید خان لنګاو، ډاکټر اسر بنیری د پاکبان او نور یو شمیر ملګري شامل وو. ناظم تحصیل مندان پاکبان، خضرخان، زرنی، املوکدره، توسر او خراړی دوره وکړه چرته چې کسان کونسلر علی جان خان د خضرخان د هغوی په درناوي کې زهرانه او آفرین زاده په توسر کې د ګران میلمه په درناوي کې اشاعیه ورکړه. قدرمن میلمه د ملګرو وټرانو شکریا ادا کړله او د دې خبرې پخلی وکړو چې خلکو په هغوی اعتماد کړي او هغوی به د خلکو اعتماد ته نقصان نه ورسوي او چې څه وي هم د هغوی په مشوره به استعمالیږي. وطن نیوز سره د خبرو په وخت د هغوی وینا وه چې ان پی باقي بلدیاتي الیکشن کې هم واضح برتري اخلي او هغوی به د بونیر د تحصیل خودوخیل د نظامت سیټ هم ګټي. هغوی واضح کړه چې حکومت په دې خبره مجبوره کوي چې په رول اف بزنس ورسره وچلیږي. د هغوی وینا وه چې د امازو کنډې کړمې ورته ښې معلومې دي او د دې د حل لپاره به ارومرو کوشش کوي. قدرمندو کتونکو د وطن او ریډیو بونیر مینوالو د خان جانان سلامونه. قدرمندو د موجوده بلدیاتي الیکشن په لومړۍ مرحله کې څنګه چې تاسو پته ده چې د خیبر پښتونخوا په څو ضلعو کې دغه الیکشنو شو په هغې کې د بلدیاتي نمایندګان چې کوم هغې خپل ځایونه ونیسل. په دغه حوالې سره د ضلع بونیر د تحصیل مندړ د تحصیل ناظم جناب نصیب خان صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ په ټیکټ باندې هغې الیکشن ګټل دی او دا وخت یې تحصیل مندړ د تحصیل ناظم په حیث باندې د خپل حلف انتظار کوي. هغه را سره نن دلته کې ولاړ دي او د علاقه مازی د خلکو د په الیکشن کې د سپورټ د شکرې په تور باندې نن هغې د علاقه مازی دوره کوي او دا وخت یې په خضرخان کې ولاړ یو. نو هغې نه تپوس کوو چې یاره د دې علاقې د کنډې کړمې چې کومې دي د دې ځای د خلکو چې د هغې نه کم توقعات دي او د موجوده نظام نه هغې په خپله کومه حده پورې مطمئن دي. نو په دې حوالې سره هغې نه تپوس کوو. د ټول نه اول ناظم صاحب امازو ته بخیر راغلی او ستاسو چې کوم جیت دی کوم چې تاسو له الله عزت راکړه هغه مبارک شه. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. حاجي د ټول نه اول راته دا ووایئ د دې نظام نه تیر شوي حکومت کې تیر ځل هم ناظمان پاتې شوي خو هغې کې او دې کې فرق دی. دې ځل یې تحصیل ناظم ته د ام پی ای غوندې چې دی درجه حاصل ده. تاسو په خپله پورې د دې نظام نه څومره مطمئن نه او څه توقعات هم دي چې آیا حکومت چې څه د کاغذاتو کې څه لیکلي دي دغه به عملي طور د دغې د امپلیمنټیشن یا د هغې عملي کولو مظاهره به هغسې وکړي او که نه بیا به هغه خبرې چې 25 لکه به فنډ وي 15 لکه به میلاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دواخانه ستا شکریه ادا کوم چې موږ نن د خضرخان ته او تاسو موږ له دلته رالی. اول خو زه د خضرخان دا ټول اومازو درونو ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې وخت پکې واوړېدو خو داسې مصروفیات و چې په هغې بارانونه شوه جړۍ شوې نو ما ولاوې مې زه به بالکل کور په کور به ګرځم ځکه چې موږ وروڼه یو نو چې یو سړي له کور ته لړ شي نو هغه خوشحاله شي تاوان به ولم کې خوشحاله شي. زه د ټولو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم چې دلته موږ ته ګڼه جوړه کړه او موږ شکریه راغلي وو. تا دویمه خبره د بلدیات نظام وکړه بالکل ستا ورور ستا خبره ټیک ده خو دې کې یو خبره شته دي خو وروستو کېږي کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي خو انشاءالله تعالی چې زموږ دا یقین دی اوس په دې کې موږ به تنظیم هم جوړو د صوبې په سطح باندې بالکل چې کم په رول کې دي هغسې به راسره انشاءالله تعالی چې چلیږي اختیار به ورکوي
د تحصیل ناظم له بالکل اختیار ورکوي کو نه ورکوي نو موږ د دې ورونو دې دا عادت شو دا ورونه به راسره انشاءالله تعالی چې راپاسي زموږ پر پښتنو باندې دا یقین دی خو نشي وروسته کېدی زما چې څومره خیال دی ځکه چې الیکشن کمیشن ورته هم د هغې تردید کړی چې بالکل داسې خبرې نشته چې څنګه چې رول دی دقسې به وي زما خو د الیکشن دویمه مرحله پاتې ده او په تېر شوي مرحلې کې څنګه چې موږ وکتل نو په ځای د دې چې خلک د پی ټي آی نه د هغې زړه موړ شوی او په کار ده چې هغې په ان پي باندې هغه اعتماد کړی وی خو یو دریم جماعت مذهبي جماعت هغه منځته راغی او هغې زیات میدان ووهه تاسو څه ګڼئ چې د راتلونکي چې کوم دویمه مرحله ده په هغې کې زیاتره هغه علاقې دي کومو کې چې ان پي د امن دپاره هم غټ کوششونه کړي دي او نور هم د هغې بیکګراونډ چې د هغه ډېر مضبوط دی څه ګڼئ په هغې کې به د ان پي څه پوزیشن وي انشاءالله تعالی دا خو ښه سوال وکړو خو موږ پښتانه چې کوم یو موږ پښتانه ډېر زر دوکه کېږو او یقین هم کوو په هر چا باندې موږ یقین کوو په منځ کې دغه خبره نه وي خو انشاءالله تعالی چې دا ځل چې کوم دی نو انشاءالله تعالی چې دا زموږ په خدای یقین دی چې تحصیلونه پاتې دي دا به انشاءالله تعالی چې دا به ان پي ګړي انشاءالله زمونږ د بونیر هم یو تحصیل کې چې دی څنګه چې ستاسو ډېره کانټېداره مقابله وشوله او د خپل حریف سره تاسو اگر چې وه ګټله خو ټف مقابله وه د تېر ځل چې دی په دې روغ تحصیل کې د ان پي په حریف څوک نه او دې ځل چې دی مقابله انتهایي سخته وه همدغسې ستاسو په ګاونډ کې د خودوخیل په حلقه باندې هم د ګلدار حسین بابک صاحب او د افسر خان ترمنځ مقابله ده کانټېداره ده یو طرف ته مختې دی شي 13 تاریخ باندې د هغې هغه آخري الیکشن دی تاسو څه ګڼئ چې په دغه ځای کې د ان پي پوزیشن څه دی او دغه کم خلک چې باقي کم دي هغې ته څه پیغام ورکوئ د دغه ووټ په حوالې سره دا خو دا هم ښه سوال دی غټه خبردار چې په دې 22 کې چې کم دی د سردار حسین بابک صاحب په شکل چې کم کارونه شوي دي هغه ستاسو نه هم پټ نه دي زموږ نه هم پټ نه دي بالکل هغه خو د دې مندن دپاره بیا د دې پي کې 22 دپاره داسې دی چې انشاءالله تعالی چې د څه شي نه مخ نه اړي دویمه خبره غټه ده چې زمونږ په دغه حلقه کې زمونږ اوس لیډ دی 256 زمونږ لیډ دی انشاءالله تعالی چې هغه ډېر ښه خلک دی او هغه په دې باندې پوهېږي سردار حسین هغه نیکی ورته ښکاري هغه ډېر پښتانه خلک دی درانه خلک دی د کاړې انشاءالله تعالی چې زما په خدای پاک دا یقین دی چې انشاءالله تعالی چې دا به بالکل یک طرفه به ځي جی جی ډېره مننه ناظم صاحب راځو خپل د امازو طرف ته اگر چې امازې ټول رستو دی هغې ټولې کنډې کړمې دومره دي د مودو راسې وروستو پاتې علاقه ده په یو حکومت یا په یو دور باندې هغه سرته رسي نه خو بیا ویلیج کونسل خانپور چې دی هغه په دې نسبت وروستو دی چې په سیاسي طور باندې په دې کې دومره زیات مخکې څوک نشته څنګه چې د نګرای کې زمونږ یوسف خان صاحب دی څنګه چې بره زمونږ نور ملګري دي زمان خان لالا دی ورته کنډرونه نو د دغسې ډېر ویلډ او ډېر ویزیبل کس په دې خانپور په دې ویلیج کونسل کې نشته محروم او وروستو پاتې خلک پکې سیوا دي غریب خلک پکې سیوا دي تاسو ته د خضرخان خلکو بالخصوص ان پي ته د زمونږ ملګری چې کوم دی د کسان کونسلر هغه راکړو تاسو ته چې دی نو بل کونسلر چې دی د ممریز په شکل کې راکړو علي جان خان چې دی هغه ډېره ټف مقابلې نه وروستو هغې خلکو په اعتماد وکړو او تاسو له یو دغه راکړه څه ګڼئ د دې ځای کې که تاسو موږ خصوصا د خضرخان خبره وکړو تاسو په خپله وکتل چې خلکو په خپله د لارې کوڅې د نالۍ صفا کړي دي که پروجیکټ کې موږ وچرته هغه وخت کې څه دور کې څه کړی و دلته اوبو مسله ده دلته د لارې کوڅې مسله ده نکاسۍ مسله ده دلته کې روډ تر دې دمه نشته د بجلۍ مسله ده کوم ځای نه راغلي مخکې تاسو څه ګڼئ تاسو نن ولید خپل رالی ومو په خپل دور کې تاسو له خدای پاک اختیار راکړو څنګه چې دي او دا فنډ او څنګه چې د اختیارات حکومت یا کاغذاتو کې وي دغه ستاسو لاس ته راغلو څه ګڼئ د خضرخان او خصوصا د دې ویلیج کونسل د دې ستونزو کړمو کې به تر کومه حده پورې تاسو کوشش کوئ زه خو په الیکشن کې پر امازو کې ګرځېدلی یم او دا امازو زموږ داسې علاقه چې دا بالکل انګلینډ دی خو د بده مرغه روډونه پکې نشته لارې پکې نشته اوبه پکې صحیح نشته دې ته زموږ دواخان ور زما خو ډېر انشاءالله تعالی کو خدای سوره وس راکوي دا مې واده ده انشاءالله تعالی چې د چملې نه به دي سم ډېروي ځکه چې زموږ چمله الحمدلله گزاره کوي روډونه پکې شته لارې صحیح دي خو دلته ملک ټول بالکل کنډر پروت دی زما به انشاءالله تعالی چې دا به زما ایماني دا به زما کوشش وي
چې کوم روډونه دي د کوم د اوبو مسلې دي لکه بره ډنډ ورته وي چې هغې کې لا تر اوسه اوبه نشته هغه ډنډ نه هغه اوبه څکي که نه دا ټول انشاءالله موږ ته مخې ته دي ځکه چې زموږ کور دی نه چې ستا کور نه کور خو سړی نه وي په نه دا موږ ته ګلی کور معلوم دی انشاءالله تعالی چې د دې په مسلو جوړ موږ ښه پوهېږو موږ د دې علاقې یو انشاءالله تعالی چې صحیح ډېر ترجیح به دې موضوع له ورکړو انشاءالله ډېره مننه شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړو د امازدي خلک امید ساتي چې د ناظم صاحب دغه دوره به د هغې په کڼډو کړمو او په ستونزو کې کمی راولي او چې هغې له خدای کله اختیار ورکړي نو د دې دغه ستونزې به تر کافي حده پورې حل شي. دوا خان جانان، وطن نیوز، مازی.